مناظر احسن ګیلانی زمونږ د دیوبند اکابرینو کې یو لوی عالم دی وایي ناستو ما وایي په سفر ومه نو یو هوټل کې مې ناسته راله محترمو توجه شته دې جملې ته یو هوټل کې مې ناسته راله چې مې وکته کټ کې ناسم یو سړی په سړک د پاسه ناستو एकदम براپاسې لکه د سپو هسې به چغې والي توجه شته एकदم براپاسې د سپو هسې به چغې والي زه ته حیران بیا به کېناست بیا به راپاسې سینه به یې رابار کړه خوله به اسمان ته اوچته کړه او لکه د سپو هسې چغې به یې والي وایي حیران وم چې ټیک د دماغي توازن خراب دي خو دې دا کار ولې کوي وایي هوټلواله چې راغی ما ته نه تپوس وکړه چې دا سړی څوک دی ما ته یې وایي دا لیونی دی او زما کیلاس فیلو دی توجه شته دا لیونی دی او زما کیلاس دا ولې لیونی شو خو لیونی بعد کې خبره کوم د سپو په شان ولې غاپي ما ته یې وایي حضرت د پاکستان تحریک آزادۍ کې د علمو د ټولو نه عظیم لاس دی په دې کې یو عالم دی او زمونږ د اکابرین دیوبند کې د هغه یو لوی نام دی چې یادیږي په مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه باندې وایي هغه چې به کلم تقریر ته ودرېده ده به چې دی به په هغه صف کې ناست و هم به تقریر اورېده هم به اواز وکوي لکه د سپو یې غپار شروع کړه وایي یو پیرا حسین احمد مدني د اواز واورېده وایي دی ورسره خوا کې به چېرته سټیج کې ناستو نو وایي بیا لکه د سپو غاپي وایي حسین احمد مدني ده ته هم وکتل او اسمان ته هم وکتل ما وی د عالم کنیکشن ګورې د محمد رسول الله سره جنګېدلی دی د هغه کنیکشن ګورې د عرش کې د الله سره د محترمو قسم دی وایي هغه کتل اسمان ته او هغه ته د هغې مجلس نه چې رابار شو بیا ما د ده د خولې نه روغه خبره ونرېده بس په دې روډ ناست او اسمان ته ګوري او غاپي محترم اسمان ته ګوري او غاپي نو زه څه وایم محترم د دین د لرې کېدو نه عظیم سبب محترمو هغه دا دی چې انسان په علماو صلحو باندې تنقید شروع کی او زه تاسو ته د دې سترګو لیدل وایم څلور افراد مې په دې اډه کې ذلیله ولیدل محترمو ما ته داسې یادیږي داسې لکه اوس محترمو ډېر وخت پکې نه دي څلور افراد ما په خپل ذلت باندې په دې اډه کې ولیدل چې علماو پسې به یې غپل او د هغې اوس هم شته نومونه یې نه علم پرده پې باندې اچوم دا نه چې نه ترې نه یریږم دا نه چې نه تاسو ته زما د طبیعت پته ده الحمدلله داسې ملایمه چې د چانه یره نه لرم او خدای ته مې ویلي دي مې خدایه دو ځایونو کې ماله مرګ پکار دی نمبر 1 زما فقیر پرتوغاخ نامحرم ښځې ته کولو شو بیت الله کې مې وایي مې خدایه دغه وخت کې مرګ پکار دی او ډایرکټ پکار دی نمبر 2 که په دې زړه کې د فقیر د یو انسان نه یره پیدا شوه قسم د خدای په ذات خورم که د چانه مې یو ویښتم یریږي لیکن یو پرده پې باندې اچوم څلور افراد ما په دې اډه کې ولیدل چې هغه خدای ذلیله کړل ذلیله بلکې الله په بچو باندې وشرمول محترمو دا ما په خپلو سترګو لیدلي دي چې ما سره څوک نږدې خلک دي هغې ته هم پته نشته ولې پرده پې باندې اچوم ما وی یریږم نه د چانه پرده پې باندې اچوم او دا د لیدلو خبره کوم محترمو کوم انسان چې عالم پسې ودرېږي دا عالم د الله او ستا په مابین کې یو واسطه ده محترمو او زه تا ته یو بله جمله ونه وایم ای لنډ مختصر کوم درته انسان چې کوټې ته خیږي نو واسطه پکې پوڼی ده که نه ده واسطه پکې پوڼی نو چې دغه پوڼی ته په دغه باندې ووې ستا څه خیال دی کوټې ته به وخیږي بیا او ستا ضرورت دی نو دغه رنګې دا واسطه ده د الله او د مقتدیانو په مابین کې نو چې ته دغه امام خپو پسې توره راوالې څه خیال دی الله ته به ورسېږي محترمو نو ستاسو څه خیال دی چې کوم خلک علما تنقید نشانه جوړي علما نشانه د تنقید جوړي ستاسو څه خیال دی محترمو مرګ درله نه راځي او دنیا خو دې ذلیله ذلیله ده الله وی عقبا کې به دې ذلیله کم سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی امام الانبیاء په جنازه باندې ودرېد نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې جنازه وکړه قبر تیارېدو کې لږ ټیم و نبی علیه السلام قبر نه دې خوا کېناسته یو دونه ټوکړه ورسره د لرګي وه وړه غوندې دړه ورسره د لرګي وه په هغه دړه باندې نبی علیه السلام په ځمکه کې کیرلې ایستې او د ځمکې نه خوره رابار کوله ډېر ساعت ناستو موږ وی د الله رسوله قبر تیار شو نبی علیه صلات وسلام مبارک چې چهره بره کړه چې وکتل ګیره مبارکه د محمد رسول الله ټوله لمده وه نبی علیه السلام مبارک جړل صحابو ترې راته تپوس که د الله رسوله ولې جاړې نبی علیه صلات وسلام مبارک یو جمله 3 کرته صحابو ته وفرمایله چې صحابو تاسو ته یو خبره کوم ګورئ د دې قبر نه ویریږئ ښه دا ډېر
ډیره تیرو واله زندگی ده. صحابو د دې قبر نه ویریږئ دا ډیره تیرو واله زندگی ده. نمبر 3 بیا یې ورته ووی صحابو د قبر نه ویریږئ دا ډیره تیرو واله زندگی ده. وایي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک داسې جړل قسم دی چې د ګیرو نه یې اوښکو په ځمکه باندې دردناک ټپکونه وال. په دغه مجلس کې داسې نو چې امام الانبیا سره تمام صحابو د مرګ د یرې نه جړل. محترمو زه تاسو ته یو جمله نه وایم چې دنیا خو د ذلیله ذلیله ده. محترمو د قبر تیارې نه کې زه دا جون به تیر شي لږ غوندې جون دې به تیر شي نو قبري جون او قبري زندگی در باندې نه راځي. محترمو هغې سره به بیا څه کوو او د هغې دپاره تاسو ته یو جمله وایم. علامه ابن سیرین رحمت الله علیه یو کس راغی وی حضرت خوب مې لیدلی دی او په خوب کې یوه اګۍ ده او دا خوب بار بار وینم چې د دې اګۍ نه دا سپین خورم او زیړ پکې پرېږدمه. د دې تعبیر راته لږ ووایه توجه شته. د خوب تعبیر به هر چا نه تپوس هم نه کې او په خوب کې ګوره ډېر کمال هم دی. په خوب کې ډېر کمال هم دی. نبی علیه السلام فرمایي ان اصدق الرؤیا بالاسحار. بېشکه رښتونې خوبونه چې انسان ویني چې رښتیا کېږي دا صبحي وخت کې دی. د اذان نه اول کې چې څوک خوب وویني دا رښتیا کېږي. دا رحماني خوبي. دا کوم خوبي؟ رحماني. اواز رانغی لکه چټور دی. توجه ستاسو څه ته ده؟ توجه نشته. دا کوم خوبي؟ دا رحماني خوبي. محترم ټول شوق سره لږ سبحان الله وایي. اواز رانغی. ماله جذبه ماته ویښ کسان پکار دي کني بندو مې مانه بس صرف ستا سبحان الله مورد وایي که خوا کې سره سبحان الله ناست دا یې وایي که سبحان الله ته اواز کې وایي حضرت نو ما وی خوب به هر چاته وایم نه او خوب کې ګوره ډېر کمال هم دی. الله درته ډېر کرت څه ښکاره کوي. الله درته زمونږ یو ملګری دی نوم اغوستلی نه غواړم خوب یې ولیدل و قاري صاحب ستاسو انګورو که څه چې اوچ شوی دی ما خوب کې دا ما نه خوب سیرم دی نو ما کور کې انګور کرلی و. ملګری زمونږ ډېر تقوادار ما کور کې انګور کرلی و. ما ته خوب د رښتیا د خدای شان ته وګوره هغه اوچ شوی و بره ختلی و انګور یې م نیولي و کور کې مې کرلی و. د بوټو سره زما ډېره مینه ما خوب د رښتیا دی هغه اوچ شوی دی نو خوب ډېر کرته الن کې هغه نه زمونږ کور ته دننه راغلی او نه یې لیدلی او نه ترېنه خبر دی خو خوب رښتیا کېږي او دا به هغه انسان ته وی چې معبري د خوب تعبیر باندې پوهېږي نو کېدی شي هغه ستا دپاره فایده وځي. بیا توجه شته دی جملې ته. بعضې خلک ویلي دي دا خوبونه ګپ شپ دی. تاسو ته پته ده دا خوب د پیغمبرۍ 43 حصه ده. ګورې دا دومره اهم کردار دی د مؤمن په زندګۍ کې. پیغمبري ختم شوه خو مبشرات د پیغمبر شته چې په هغې کې یو خوب هم دی. محترم ځکه نبي علیه السلام باندې به چې وحي بنده شوه نو د خوب په ذریعه چې به ورته څه ښکاره شو هغه به وحي وګورئ. د خوب په ذریعه چې به څه ښکاره شو او وحي وه نو د خوب د مؤمن په زندګۍ کې اهم کردار دی. او هغه چاته پته لګېږي څوک چې دین سره لږ وابستی علماو سره کینی او د علماو په لاس کې لاس ورکړی دی بیا هغې ته خوبونه ښکاره کېږي. محترمو وایي حضرت خوب وینم چې انډه وینم او د اګې نه سپین خورم او زیړی پرېږدم. حضرت ورته هلکه دا خوب تا لیدلی دی؟ ورته او جیاو ما لیدلی دی. بیا ترې نه تپوس کوي هلکه دا خوب تا وایي او جیاو ما لیدلی دی. هلکه په درېیم دا خوب او که نه جي ګپ لګومه تاسو ته ما لیدلی دی که نه. شرطې ته اعلان وکړي وایي رانیسئ وایي راشه دا کس ونیسئ دا کفن چور دی. هغه ته حضرت معافي کو تا ته څنګه پته ولګی چې کفن چور معافي کو بس بیا به کفنونه چې ګیرې کوي حضرت کفنونه به نه پټوم دا تا ته جی حضرت څنګه پته ولګېده. علامه ابن سیرین رحمت الله علیه وتی اګې کې د دې زیړ مثال د انسان دی دا زیړ پکې قیمتي که نه او د دې سپین مثال د کفن دی نو داسې ښکاره کېږي چې کفن پټی سپین خورې او زیړ پرېږدی نو انسان پرېږدی او کفنونه پټی خو کفن چورې خو هغې ته پته لګېده ما وی. علامه ابن سیرین یو کتاب لیکلی دی په تعبیر باندې تعطیر الانام فی تعبیر المنام. دونه غټ کتاب دی ما سره شته تعطیر الانام فی تعبیر المنام د خوبونو یو کتاب دی تعبیرونه دی پکې. اوس خو دا ګوګل کې او په یوټیوب او فیسبوک کې خلک تعبیر الرؤیا یو کتاب ګوري یا نور داسې خواب کې تعبیر دا ټول ګپ شپ دی. محترمو دا خو بیا سمکار دی سړی بدن له کتاب راړی یو د خوب تعبیر به معلوموي دا ګپ شپ دی. علماو نه به تپوس کې هغه عالم چې تا ته پته ده چې ده ته د خوب په علم باندې عبور دی او الحمدلله دې وخت کې د ما والد صاحب ته دا علم ډېر ښه دی او دا خوبون والا علم چې دی دا وهبي علم دی دا هر عالم ته نه راځي
زما والد صاحب ته دا علم شته. تاسو نه تپوس کوم که بیا درته خوب معلوم شي نو والد صاحب نه مې تپوس کوئ. هغه ته دا علم زه خپله چې خوب ووینم والد صاحب ته وایم هغه ته دا وهابي علم دی به چې کوم تعبیر وباسي قسم دی هغه رښتیا شي. داسې علم دی ورته ټول الحمدلله. و تاسو زما د والد صاحب د علن کې زما والد صاحب دلته 22 سال تېر کړه دی. هغه زړو افراد زما د والد صاحب د ولایت تاسو ته پته نشته. ما ته پته ده ځکه زما سره زندگی تېره شوه. نه داسې نه چې کوم د خپل پلار درته صفت کوم خو زما استاد دی او ما ته بیعت هم کړی دی خو ما ته د ولایت پته ده. وای نو ځکه وایم که بیا تاسو تعبیر معلوموئ نو زما والد صاحب نه تپوس کوئ. دا درته وایم. نور که عالمان نو نشم ویلی زما په نظر کې. وی حضرت تا ته پته ولګېده چې کفن جوړم خو بس تا په لاس باندې توبه وباسم چې نه به کوم جی بیا باس نه به کوم. رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه فرمایي زما د خدای په ذات باندې قسمی کم انسان چې په علماو پسې خبرې کوي وی ګوره قبر به توري مخ به توري او مخ به د قبلې نه اوړېدلي او که داسې نه وه راشه د رشید احمد گنگوهي نه دا پټکې وباسه او مخ وله تور که محترمو. او دام د اکابرین دیوبند کې د ده یو لوی نام د محترمو مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه. نو ما دا خبره کوله وی حضرت توبه مې د بیا به کفنونه نه وباسم. علامه ابن سیرین رحمت الله علیه کینو وی دا راته ووایه ستا په زندګۍ کې داسې څه واقعه راغلې ده چې قبر کې کفن دی د مړي نه ایسته و ناشنا واقع راغلي. وی حضرت 2 واقعې مې لیدلې دي. 2 افراد مې ډېر تور او بد لیدلي دي او هغه افرادو سره په زندګۍ کې زما ملګرتیا هم وه خو دا سود و زیان داسې شی دی چې د بچو ګېډه ناره شي هغه بیا نه ګوري. او زه ورغلی یم کفنونه مې ته ایستي دي ما د هغې تور مخونه په قبر کې لیدلي دي. وایي څه چل شوی دی؟ یو هغه انسان چې په دنیا کې ګیره او برید خرایي هغه سړي ما لیدلی دي چې قبر ته ورغلی مخ مې وله تور لیدلی دی او مخ مې وله د قبلې نه هغه طرف ته لیدلی دی ګیره برې ته یې خرایلي دي. نمبر 2 په دنیا کې مې یو انسان داسې لیدلی و چې زموږ د جومات امام پسې به ډېر رد بد ویل هغه انسان ما مخ تور لیدلی دی او د هغه مخ مې د قبلې نه په بل طرف باندې لیدلی دی. الله دې وساتي امین وایم. اوس تاسو وګورئ ما وی دنیاوي زندگی عارضی زندگی د محترمو لیکن عقبه والا زندگی سره به څه کوي چې الله دې مخ د قبلې نه واړي چې مخ دې د قبلې که ستاسو خیالي سړی چې قبر کې سملی مخ وله قبلې ته کې چې خدایه بیت الله ته مې وله مخ که رحم والا معامله ورسره وکړه او الله وله مخ تور کړي او مخ وله واړئ چې زه ترې الله درنه مخ واړئ نو ستا مخ به خود د قبلې نه چې محمد رسول الله د نه مخ چې نبی علیه السلام مبارک وي چې تا زما د پټکي شملې ته لاس اچولی تا زما لمنې ته لاس اچولی تا زه د لمنې نه راښکلم تا په دنیا کې زما د بېعزتۍ کوشش کو. د علماو بېعزتي خو د پیغمبر بېعزتي ده. نو الله وایي هلکه د عالم و ملا سره چې د انسان نه لګي خو د ذاتیاتو د وجې نه لګي خو جومات کې داسې سخته خبره وکړي او هغه رواني او هغه ارامېتوب په مقتدي کې الحمدلله زه چې حقګویي کوم تاسو ته پته د پروا د چا نه کوم. زما په مقتدیانو کې اول سب کې به ناست و چې یو څو مې سختې جملې وویلې هغې کې هم 4 افراد دي چې اوس نه ښکاري هغې کې نومونه درته نالم پرده پې باندې اچوم. مازدیګر مونځ له راځي د جمعې پر ورځ خو جمعه کې الحمدلله فقیر ته مخې ته نشي کېناستې ما وی ستا مجال ونه وینم چې ته زما مخې ته کېنې تیاره ده در کې او چې کوم حق وي وه ما ته پته ده چې پتا کې په معاشره کې کوم بدیت دی هغه درته ذکر کوم بیا چې هغه شی د ځان نه نشي ایستې خو زما مخې ته هم نشي کېناستې الحمدلله او د هغې په برکت باندې تاسو وګورئ الحمدلله څومره چې خلک وایي بعد ماته یو کس ویل ستا خبرې سختې دي د اډې خلک د نه ځي وګوره د بار ځایونو ډېر خلک راځي فقیر له جومات ستاسو خیال نه دی څونه موټر سایکل دا د خلکو مینه او شفقت او الفت نه دی. ما کې څه کمال خو نشته عاجزه یم ما کې څه کمال نشته فقیر یم او د ګناهونو یو پتله یم خو ستاسو مخې ته د امام الانبیا په دې ګدۍ باندې ناست یم او چې سم د محمد رسول الله جملې دي تاسو ته وایم که پې باندې څوک خفه کېږي او که رضا کېږي که پلار مې پې باندې خوشحالېږي او که رضا کېږي که مور مې پې باندې خفه کېږي او که خوشحالېږي څه چې د امام الانبیا جملې دي تاسو ته به وایم ها سخت به در باندې لګېږي او بدې به در باندې لګېږي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک په صحابو ته داسې جملې وویلې قسم د صحابه وي دا ویښته به را باندې داسې ودرېدل خو هغه صحابه و هغې به هغه کار د ځان نه ویسته او موږ ته چې ویره چې مولوي صاحب زه یاد کړم په منبر باندې مولوي صاحب
زه یاد کړم نو هلکه مولوي صاحب ته څه پته ده چې ته په دې قهر کې مبتلا یې مولوي صاحب ته ما وویل چې کم انسان ته الله په قهر شي محترمو او دین نه د لرې کېدو سبب یې خدای جوړ کړي اخیری جمله وایم بس دعا کوو محترمو هغه انسان الله د علماو صلحو پسې په تنقید او په بغض کې واچي هغه انسان د علماو د پټکي شملې ته لاس واچي او د میراب مصلې ته لاس واچي راکاږي د مولانا الله وی باس بلکې یو بله جمله وایم بلکې نبی علیه السلام فرمای من آذا لی ولیا فقد څوک چې زما دشمن او عالم ته په دشمنۍ باندې ودرېده الله وی زه هغه سره د دشمنۍ اعلان کومه دوو کسانو سره الله د دشمنۍ اعلان کړی دی په کائنات سرزمین کې وګوره کتب د احادیثو وګوره کلام الله او د قرآن د الف لام نه تر والناس پورې وګوره الله داسې سخته جمله نه ده ویلې الله د جنگ اعلان بنده ته نه دی کړی بلکې په دوو ځایونو کې زما رب د جنگ اعلان کړی دی وی بنده زما جنگ ته تیار شه نمبر 1 الله چې وی چې کوم انسان د سودخورو په صف کې ماته ودرېدو زما د رب جنگ ته تیار شه نمبر 2 کوم انسان چې عالمانو ته صالحانو ته بزرګانو دیندارو تقوادارو ته د دشمنۍ او د بغض په صف کې ودرېدو زما رب جمله وفرمایله بنده ستا عام انسان سره دشمني نه ده راغلې ستا عام بنده سره دشمني نه ده راغلې ستا عام شخصیت او ذات سره دشمني نه ده راغلې ستا زما د پیغمبر سره دشمني راغلې ده ستا د انبیاو سره دشمني ده او زما رب تا ته د نن نه بعد د دشمنۍ اعلان کړی د دشمنۍ ته تیار شه محترمو الله دې د الله د دشمنۍ نه وساتي آمین وایي सलाम